او کله چې الله رب العزت د یو انسان ناراضي شي نو تاسو وګورئ په دې دنیا کې چې کوم نیک خلک دي خلک عزت کوي څوک له لاس خولي څوک له پټکې خولي څوک له عزت ورکوي څوک ته ځای پرېږدي څوک یې کور ته بوځي وایي چې دعا وکړه برکت لپاره صرف راشي دا ولې دوی په خپل ګناهونو باندې استغفار کوي دوی د الله رب العزت نه معافي وغواړي او چې کله الله رب العزت راضي کوي حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي کله چې الله رب العزت یو انسان ناراضي شي نو الله رب العزت جبرائیل علیه السلام ته وفرمایي زه د پلاني کس نه خوشاله ما زه ته راضي یم تم ته راضي او خوشاله شه جبرائیل علیه السلام ته خوشاله شي بیا جبرائیل علیه السلام څلور غټې درې نورې غټې فرشتې چې کومې دي اسرافیل علیه السلام میکائیل علیه السلام دې فرشتو ته وایي الله رب العزت هم د پلاني انسان نه خوشاله دی تاسو هم ته خوشاله شئ او زه هم ته خوشاله یم دا فرشتې ته خوشاله شي بیا په لاولي اسمان کې په دویم کې دریم څلورم کې پنځم شپږم اووم کې اعلان وکړي وایي د پلاني انسان نه الله رب العزت هم راضي دی زم تی راضي یم میکائیل اسرافیل عزرائیل علیه السلام دوی ته هم راضي دي تاسو ته هم راضي شي نه فرشتې هم ته راضي شي دغه فرشتې بیا ځمکې ته راکوزېږي دا په انسانانو باندې مختلف قسم ډیوټیانې کوي نو چې ډیوټیانې پې کوي نو په دې کې بعضې فرشتې الله رب العزت په زړه باندې هم مقرر کړي نو دا فرشتې چې کله راکوز شي نو دا زمونږ په زړونو کې بیا دا خبره اچي چې پلانې څومره ښه انسان دی عالم دی دغه رنګې نیک او بزرګ انسان دی دا ولې دا هغه فرشتې هغه اعلان اورېدلی په اسمان کې هغه فرشته ځمکې ته راکوزه شي نو انسانانو په زړه کې دا واچي چې الله رب العزت او فرشتې د پلاني انسان راضي دي نو دا انسان وایي بیا ورشي او دا عزت کوي نو ګورئ استغفار دغه نیکان صالحان چې دی خلک عزت کوي څوک ته ځای پرېږدي څوک له ګاډۍ ورکوي څوک له څه ورکوي حجونو له لګي عمرو له دا ولې دوی په خپل ګناهونو باندې استغفار کوي نو استغفار دومره یو عظیم شی دی نو استغفار دا د دې کثرت بار بار کوي ځکه دا په خپلو ګناهونو باندې معافي غوښتل او په خپلو ګناه باندې چې معافي غواړي نو الله رب العزت ته ناراضي کېږي حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي من کان لله کان الله له ته الله رب العزت راضي کا الله رب العزت خوشاله کا بیا د الله رب العزت نه څه غواړي خو بیا ستا دوست شه بیا چې څه غواړي الله رب العزت تعالی هغه درکوي